بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربکم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مسلې د ختم کی. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجات دا پوره کی. محترم نن چې کما زموږ وظیفه ده د ډیر زیاته پاورفل او ډیر زیاته تیز ترین وظیفه ده، ځکه چې انسان د دریو تیرونه راخلاصي. انسان چې څومره په غم کې وي، د سمندر په میز کې ولې نه، په تیرو کې ولې نه، چپوره ګر کړه ولې نه، دنیا ولې په مخ کړه نه، کاروبار پټه شوی ولې نه، چې څونه مسلې مسائل دي او څومره حاجت دي، په زړه سارمان دي، په زړه باندې څه خواهش ته دا وظیفه دو کې محترم یو سورزي ان شاء الله العزیز تماشا کوي. الله پاک بوله ټول حاجات دا پوره کوي. ولیکن د وظیفې کې اورو لک ترتیب دی، هغه ترتیب سره منکو ان شاء الله العزیز محترم. الله پاک به زموږ استاد مشکلات او دغه رنګ حاجات خواهشات ارمانونه دا پوره کوي. وظیفې لپاره شرطونه: 15 وخت مونږ پابندۍ سره، قرآن مجید تلاوت، د دې سره سره موږ د ګناهونو نه مکمل پرهیز وکړو. یاد ساته محترم، وظیفې طریقه کار او مکمل ترتیب ز تاسو ته په دې ویډیو کې خایم. وظیفه چې څومره په اخلاص باندې وشي، څومره په توجه باندې، څومره په للهیت وشي. وظیفه کول زمون کار دی، اجازه در کول زمون کار دی، وظیفه په کول ستاسو کار دی، او دغه رنګي په الله پاک منل دا به ستاسو کار دی. د پتا سبانه بيدا چې تاسو څومره زاری الله پاک ته وي، الله پاک ته کوي، تاسو به څومره زاری الله پاک ته کوي، او الله پاک ستاسو په دغه زاری باندې به عمل وکي. دغه زاری او دغه وظیفه کول او په الله پاک منل دا محترم به ستاسو کار دی. نو ستاسو کار بداوي، تاسو وظیفه کوي او بیا د الله پاک نه امید ساتي. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او تاسو دعاګانې، زمونږ او تاسو امیدونه، ارمانونه دا محترم او لازمن کوي. یاد ساتئ چې د وظیفې ترتیب او د وظیفې وخت د ماسوتن د مانځه نه بعد، لکه څنګه چې یونس علیه السلام د وظیفه کوله او د مې په هټه کې او په دریو تیرو کې یونس علیه السلام پروت، د مې تیار دغه رنګي د مې د هټه تیار او سره د شپې تیار او د سمندر تیار، په دریو تیرو کې یونس علیه السلام دا پروت. او محترم دا وظیفه او کله الله پاک په کړه وظیفه نه وکړي د قیامت پورې بعد د مې پر هټه کې وي. ریاض ساتي محترم کو منګم د حاجت لپاره، نوکری لپاره، روزګار لپاره، کاروبار لپاره دا وظیفه کو د زړه د اخلاص نه او کو ان شاء الله العزیز تماشا کوي. الله پاک بل لازمن سهل درو باسي. وظیفه دا سره چې کله موږ د ماسوتنې مونږو جمع سره کو، دغه نه بعد ورا شکر ته یو ځان لځه کې وکینو، یو قسم لا درې تیارې وسازو، یو ودا شي چې موږ به یو د شپې تیار شول، د شپې تیار بل بلال چې کمرې ته نه وځو، زیرو بل بولګو یا ورنا لګه کم کو، نو بل د کمرې تیار بل ورې سو کو چې ځان د پاس یو صادر دا ورا خور کو، نو بیا دا پکې د صادر تیار شول، نو درې تیارې وساس یو قسم لا غ د یونس علیه السلام قصې سره مشابهت غون تراشي. او الله پاک ته خپل زاری دا پیش کړ. الله پاک چې ویني ګور زما د محبوب پیغمبر طریقې وکړه، مهنت کو، کوشش کو، خواري وکړه، او دا وظیفه په ترتیب باندې وکړه چې الله پاک قبول کړي. نو لازمن الله پاک محترم دا وظیفه دا به قبلې، لازمن الله پاک به زمونږ استاد مشکلات دا ختمي. نو چې کله مونږ کینو 300 او 14 پیری با منګه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا مونږ ویلي نن وظیفه پوره شوله، سبال بیا د غرنګي خپل سور ځان تنګوي مو، دومره اسانه وظیفه را ځان تنګوي مو، هغه پوره کوي، هغه پوره چې سو پوره الله پاک زمونږ استاد کار نه کړي، سو پوره الله پاک ستا حاجت نه پوره کړي، سو پوره الله پاک ستا امید او ارمان نه پوره کړي. یاد ساته محترم، وظیفه به پرېدو نو یقین په الله پاک باندې کوو، یقین به
الله پاک په خزانو کو ان شاء الله العزیز الله پاک بلازمن زموږ استاد منی الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.